آه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. محسنات معنویه کې پرون منګه مبالغه ویلې و. مبالغه دې ته ویل کېږي چې په یو کلام کې د څه صلاحیت موجود وي چې د یو څه په ضعف یا شدت بیانولو کې هغه د صحت ته د رسیدو دعوه کوي چې هغه عقلاً هغه محال وي یا محال خو نه وي خو بعید وي. بیا دې درې قسمونه یو ته ویل کېږي تبلیغ، بل ته اغراق او بل ته غلو. تبلیغ دې ته وایي چې د یو څیز واقع کېدل هغه ممکن وي د عقل په اعتبار سره هم او د عادت په اعتبار سره هم. اغراق دې ته وایي چې د عقل په اعتبار سره ممکن وي او د عادت په اعتبار سره ممکن نه وي، لکه ونکرم جارنا ما دام فینا ونتبعه الکرامة حیث مالا. نه لګي دا گاونډي سره ښه کول عقلاً خو ممکن دي خو عادتاً چې نه صحیح. او غلو دي ته ویل کېږي چې هغه د عقل او د عادت دواړو په اعتبار سره چې دا محال وي. خالی 19 نمبر هغه د مغایرت. مغایرت دي ته ویل کېږي چې د یو څیز یو پیره تعریف وکړي او بیا دغه حج و بیان کړي، یا یو پیره اول دغه حج و بیان او بیا وروسته تعریف وکړي، دې ته مغایره ویل کېږي. لکه مقامات حریری کو جو تاسو وایو پای کې تاسو درېم نمبر مقامه دا به ویلي چې پای کې د دغه تعریف کوي د دینار نلاول ولا دغه مزمت بیان کړل چې تبا له من خادع ممادق چې علاقت دغه دوکباز د پاره او د پراډي د پاره او به ورسره صفت بیان کړی دینار چې اکرم به اصفر رافت صفرته راقت صفرته چې هغه ډیر مکرم دی دغه دینار. لاول ولا مزمت بیان کړی، حجب ولا بیان کړی دا او به ولا تعریف کړل. نو د یو څه د حجب بیانول نو رسول دغه تعریف کول دا مغایره ده. مغایره بدلول وګوره ورته تاسو بیا زما المغایره هي مدح الشيء بعد ذمه، یعنی د یو څه مدح بیانول تعریف بیانول رسول د مزمت تاګینه الاول یو څه مزمت بیان کوي او بیا رسول تعریف کوي، او عکسه یا عکس دی چې الاول یو څه حجب بیان کوي او بیا رسول تعریف کوي. قوله فی مدح الدینار لگا قول د امام حریری رحمت الله علیه شو په مدح الدینار کې چې اکرم به اصفر راقت صفرته. اکرم به دا د فعل تعجب څخه ده چې سب مکرم دی معزز دی دغه دینار اصفر راقت صفرته چې هغه غزړواله ډیر خپل معلومیږي خیسته معلومیږي. بعد ذمه فی قوله ودا د تعریف کړی دی چې دا معزز دا دینار سم معزز دی چې زړواله خه معلومیږي دا تعریف کړی دی. اول چې کله دا مقامه شروع کول نو دا حد بیان کړی دا بعد ذمه فی قوله تبا له من خادع ممازق. تبا له هلاکت دی راغی لپاره د دینار لپاره من خادع چې دوکباز دی ممازق او غیر مخلص دوست دی. ممازق چې غیر مخلص وي دوکباز وي نلاول دې حدو بیان کړه مزمت بیان کړه او ورستي بیا دې دینار تعریف کړه دا مغایره ده. شلم نمبر دے تاکید المدح بما يشبه الذم. تاکید المدح بما يشبه الذم مطلب دا دی د یو شی په تعریف او په توصیف کې داسې الفاظ راوړل چې په ظاهر باندې ښکاری دا چې دا مذمت ده لیکن د په دغه سیزو دغه بیانې تعریف بیانې پوه شئ د یو شی تعریف کوي د یو شی مدح بیانې خو په داسې الفاظ سره مدح بیانې چې ته به وایي دا دغه کوي د مذمت بیانې پوه شو. یعنی دا الفاظ په ظاهر باندې ښکاري چې دا مذمت دي لیکن په حقیقت کې دا هغه څه په تعریف کې تاکید وي، په مدح کې تاکید وي. ادری بیا دوه قسمونه دي. نمبر 1 قسم دا دی چې یو صفت مدح دا د منفي صفت ضمن استثناء کړل شي. مطلب دا کنه چې د اول یو صفت منفي ذکر کی د صفت منفي نه ورستو بیا دا صفت مدح ذکر کی او پدې کې دا خبره ده منی چې دا صفت مدح په دې صفت ضم کې چې نه کنه
دا داخل ده خو وروسته بیا دا مستثنا کړی شوي ده پوه شوې په دې باندې چې اول دوه قسمونه لري نمبر 1 قسم اداره چې یو صفت مدح د منفي صفت ضم نه وروسته ذکر کړی شي لکه الاول صفت ضم ذکر شي دا غي وروسته صفت مدح ذکر کړی شي او ستا به کې دای چې دا صفت مدح د صفت ضم نه جنن دا دغه شوی الاول پکې داخل وا او د حروف استثناء به درې سره هغه وستل شوی دا او دویم قسم اداره چې دلیل اول هم صفت ذکر شوی او وروسته د متکلم خیال دی چې د اوس د مضمت بیان ہے او مضمت بیان نه کی بلکې دا بل صفت بیان کی غوړې دا مثال نور سو تاکید المدح بما يشبه الذم تاکید المدح بما يشبه الذم یعنی د اوس تعریف بیانول په داسې الفاظ سره چې هغه مشابه وي د مضمت سره ضربان دي دوه ضربونه دي دوه قسمونه دي احدهما ان يستثنى من صفه ذم منفيه صفه مدح چې صفه مدح مستثنا کړل شي د صفه ذم منفینا لکه اول چې نه کنه دا صفت ضم ذکر کړل شي مثال به تاسو پوه شئ صفت ضم منفي ذکر کړل شي بیا دا غینه ورستو صفت حمد چې نه مستثنا کړل شي على تقدير دخولها فيه په تقدیر د دې باندې چې ته چیرې دا صفت مدح په صفت ضم کې داخله وا او بیا دې وستل شو لکه دی وی ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ولا عيب فيهم او نشته عیب پدې کې غیر ان سيوفهم مگر سیوا د دین چې دلو د تونه بهن فلولن پدې باندې دا دغری دا غاخونه پسکل شي وي من قراع الكتائب د وهلو د لخرونه وسکله دا وی کنه ولا عیب فیم چې پدې کې عیب نشته ده وګوره دا صفته زمی چې منفی کو صفت زمی ته سکو منفی کو بیا ورسره غیر ان سيوفهم چې دا بدو کې نور څه عیب نشته ده خو یو د څه عیب پکې دی کنه چې د دو د توري د دشمنانو د وهلو د وجې نه پست شي دي غاخونه پست شي دي نو ګور له اول خو تاکید المذهب بما يشبه الذم ده چې لکه د دو د غاخونه پسیدل دا د مضمت الفاظ دي لیکن په حقیقت کې دا هغه په مدح کې تاکید پیدا کول دي چې دا دومره بهادر خلق دی چې د دوه غتوري د دشمنانو د وهلو د ودی نه جننه دا دغه شوی دي پس شوی دي اخونه پس شوی دي پوهیږئ په دې معنی نو دا غول اول تاکید المذهب ما يشبه الذم نه یعنی الفاظ د سری چې هغه په ظاهر باندې قاری د مضمت لیکن په حقیقت کې د دوه دا تعریف کول دي پوه شئ په دې معنی دویم د دې وس بیا د قسمونه دي چې لاول صفت منفی ذکر کړل شي دا غ صفت منفی نه دا صفت مدح چې نه دا مستثنا کړل شي ته چې دا په دې کې لاول داخلو او بیا ته وستل شو نو ګور ولا عیب فیهم دلګ لاول صفت ضم منفی کو چې ولا عیب فیهم چې بدو کې هیڅ عیب نشته ده ویګه باندې باندې هیڅ عیب پکې نشته او چې کله دا غیر ان سيوفهم نو د دې دا معلومه شو چې هیڅ عیب پکې نشته ده ادا متکلم دا خبره کوي په ځای کې دا چې اوس دا مخاطب چې غیر وي نو د دې په ځای کې دا چې اوس په دې دا سم مضمت په بیان او دې مضمت نه بیان بلکې هغه صفت مدح ولا بیان کړل خو شو دې معنی ها نو صفت مدح دې استثناء کړل ای مطلب چې اول پکې دا عیب پکې داخله او بیا ته وستل شو او دا عیب نه کنه باسو کې هغه پوه شو دې معنی ها نو دوه قسمونه تاکید المذهب ما يشبه الذم چې اول صفت مدح د منفی صفت ضم نه مستثنا کړل شي او په تقدیر سره چې د صفت مدح په دې صفت ضم کې جنن دا سره داخله او رسو بیا د عادت استثناء په ذریعہ سره غوښتل شو هغه پوه شو په معنی هغه پوه شو دویم قسم دا چې اول د رسو صفت راوړل شي او بیا د عادت الاستثناء په ذریعہ سره داغه بل یو صفت ذکر کړل شي لکه اول یو صفت ذکر کی نو بیا پکې حرف استثناء راوړي نو د حرف استثناء سره د مخاطب خیال دی چې دا اوس دغه مضمت بیان نو مضمت نه بیان بلکې د الا نو ورستو بل صفت بیان کی په دې پوه شئ ګوره دویم قسم دی ايثبت لشيء صفت مدح
چې د یو څیز لپاره ثابت کړل چې د یو څیز لپاره صفت مدح ويؤتى بعدها باداه استثناء او دا غین وروسته بیا په ادات الاستثناء سره راوړل شي تلیها دا خواته صفت مدح اخرى یو بل صفت مدح كقوله فتن كملت اوصافه غير انه جواد فما يبقي على المال باقيا دی وی چې دا تعریف کوم د دې سوال کملت اوصافه چې د ټول اوصاف کامل دي نو ګوره دی وی چې تعریف کوم د دې سوال چې ټول اوصاف کامل دي نو د دې صفت مدح بیان کړل بیا ورسته غیر نو ادات الاستثناء ذکر کو نو انسان په ځای کې دای مخاطب په ځای کې چې وس د صفت مدح بیان کړل او غیر یعنی دیو چې بس یو خبره پکې ده چې غلطه ده او د په ځای کې دی چې دیو د ته صفت زم بیانې لیکن چې کله هغه د استثناء وروسو د یو بل صفت بیان کو چا سره جواد چې د سخیوم ده فما يبقي على المال باقيا دی به خپل مال باندې باقی نه یعنی خپل مال پریدي نه دغه پوښتنه به باندې ها نو دویم نمبر قسم داره چې د اول یو صفت مدح ذکر شي او صفت مدح ذکر کی بیا ادات الاستثناء په ذریعہ سره د دویم صفت نه ذکر کی پوښتنه به باندې فتن کملت اوصافه غیر انه ذ تعریف کو ماده د سوان چې کامل له پټول اوصاف کې غیر انه علاوه د دینه یعنی چې کله دوی چې غیر نه مخاطب پدې کې دارا چې وسره د مزمت بیانې نو مزمت نه غیر انه جواد چې علاوه د دینه چې جواد سخیره فما يبقي على المال باقيا پس دې نه باقی نه باندې خپل مال باندې باقی نه مطلب خپل مال د ځان سره پریدي نو تاکید الذنب ما يشبه المدح تاکید الذنب ما يشبه المدح مطلب دا دی چې د انسان مزمت بیانې د انسان څه بیانې مزمت بیانې خو هغه مزمت دې چې بیانې په داسې الفاظ سره چې هغه ښکاري دي چې دا سری چې دا الفاظ د مدح دي یعنی په ظاهر باندې ښکاري دا چې دا الفاظ د سری د مدح دي خو اصل کې دې کسب بیانې زم بیانې لکه پوښتنه دي باندې او د دې د قشان د دوه قسمونه دي چې اول صفت زم جننه دا بیان کړی شي بیا د صفت زم نه صفت مدح جننه دا منفي مستثنا کړل شي او دغه دا ځین کې دای چې دا صفت زم لاول په دې صفت زم دا مدح کې داخلو او د استثناء په دې سره څه شو وته وره دا دغه شان مثال لکه څنګه چې رامخ کوي او پای کې دا تاکید المدح بما يشبه زم او دلته تاکید زم بما يشبه المدح ده تاكيد الذم بما يشبه المدح ضربان ايضا الاول ان يستثنى من صفه مدح منفيه صفه ذم چې مستثنا کړل شي صفه ذم د صفه مدح منفینا هغه په شو باندې معنی چې یو صفه ذم چې دا مستثنا کړل اول صفه مدح ذکر کړل شي او بیا ورسره صفه منفی راغی نه مستثنا کړل شي على تقدير دخول فيها په تقدیر لري باندې چې دا صفه مدح په ذم کې داخلو بیا دی وتا لکه فلان لا خیر فيه پلان کې دې چې اس خیر پکې نشته لري نو ګوره صفته مدح ته منفي کړل لا خیر فيه اس خیر پکې نشته لري نو مطلب دا چې خیر پکې نشته مدح ولا ونه کړل مدح ته منفي کړل الا انه يتصدق بما يسرق مگر دا کنه چې دې سپټ کې نو پای سره پای کې به رښتیا وي په اغلا کې رښتونه لري نو ګوره دا تاکید زم ما يشبه المدح خدا چې دې په رښتیا وي خو په غلا کې رښتیا وي نو په ظاهر باندې ښکاري چې دا د مدح الفاظ دي لیکن دا د مزمت الفاظ دي آداب یا راځي دویم قسم چې لاول صفت مدح مستثنا کړل د صفت ذم مستثنا کو د صفت مدح منفینا چې لاول دي صفت مدح ټوله منفی کړل لا خیر فيها او به ورستو لري لپاره صفت ذم جنندای د مستثنا کړل او د مخاطب خیال دا چې دا په دې کې لاول داخله او ورستو بیا وته واده سینه نه پوه شو به معنی چې لا خیر فلان لا خیر فی فلان کې دې چې اس خیر پکې نشته ره الا انه يتصدق بما يسرق مگر دې چې رښتیا وي پاس کې چې پټ کړی دویم قسم دا چې د صفت زم راوړی شي بیا راغلی نو صفت ادات استثناء راوړل شي او د ادات استثناء وصول د دویم صفت زم ذکر کړل شي او د مخاطب خیال دی چې د صفت مدح بیان
ايثبت لشيء صفه ذم چې سابق لچ دی اوس د پار صفه ذم ويؤتى بعدها بعادات استثناء تليها او راول لچ لاغي نو سو بعادات استثناء درجه دی خواته صفه ذم اخرى يبل صفه ذم كقوله هو الكلب الا ان فيه ملاله وسوء مراعاه وما ذاك في قلبي چې ته هو الكلب اسپه نو ګوره صفت مدح دی ولا صفت ذم دی ولا ثابت کو چې تاسو چې سره سپیره الا ان فيه ملاله الا تتوي او دوی چې لکه سپیره خو لکه سخواله پکشته ويو الا ان فيه ملاله وسوء مراعاه چې بدی کې او بقراری دا او عد به حفاظتي د بګه وما ذاك في القلب چې دا بس کوم نشته یعنی سپه خدای چې د خپل مالک خیال ساتي او د خپل مالک حفاظت چلین دا کوي او د سپینو مخواده دا چې د سپی په د سپی کې بیقراری پکې نه یو په دې کې بیقراری هم ده پس سپی کې جنن د مالک حفاظت او د به حفاظت هم ده نو لاول یو زم بیان کو یو صفت زم بیان کو او بیا آزاد الاستثناء په ذریعہ سره دویم صفت زم بیان کو پوښوي هو الكلب دا سپیره الا ان فيه ملاله مگر بدی کې بیقراری ده وسوء امراض به حفاظتي ده بګي وما ذاك في القلب او دا دوه خبرې پس پکوم نشته نه هغه یاد بشي پوره ده واړو ده شو